آسټرالیا د پاکستان خلاف ون ډے سیریز د پاره سکواډ اعلان کو کم چې تاسو لالډي په سکرین باندې ښکاری په دې سکواډ که تاسو نظر واچوئ نو په دې کې د آسټرالیا مین کھلاډیان یعنی ټریویس هیډ میچل سٹارک جوش هیزلوډ پیټ کامنز نور هم اهم کھلاډیان هغه په دې سکواډ کې نشته یعنی آسټرالیا یو ځل بیا پاکستان ته خپل بی ټیم را لیږي ا ټیم نه را لیږي خو الله دې چې پاکستان دی ټیم لا یو غټ شکست ورکي داسې شکست ورکړي چې بیا آسټرالیا داسې سیریز د پاره ښه اهم کھلاډیان را لیږي ښه تکړه کھلاډیان را لیږي په دې باندې ډېرې تبصرې هم په سوشل میډیا باندې روانې دي چې آسټرالیا یو ځل بیا پاکستان ته خپل اهم کھلاډیان نه را لیږي او د آسټرالیا هغه اهم کھلاډیان په آی پی ایل کې مصروف دي جی څه ټیم چې پاکستان سره دا سیریز بروي د درو میچونو ون ډے سیریز نو هغه وخت په هغه د آی پی ایل میچونو کې وي آی پی ایل تاسو له معلومه ده یو غټ ټورنامنټ دی تقریبا آی کې خو لس ټیمان دي او یو ټیم پکې 14 میچز دي نو 100 نه بره په هغې کې میچونه دي یو غټ ټورنامنټ دی نو هغوی به هلته بیزي وي او دلته دې سیریز ته نه راځي هغوی دا آلریډي د آسټرالیا کرکټ بورډ په ورځ یو سټیټمنټ هم جاری کو چې کوم کمیټمنټ کړی د آی پی ایل هغه به آی پی ایل کې وي هغه موږ د سیریز د پاره نه راغواړو یعنی د آسټرالیا کرکټ بورډ په سلا باندې هغه کھلاډیان چې کوم د آسټرالیا اهم کھلاډیان دي هغه په آی پی ایل کې د آسټرالیا کرکټ بورډ په سلا باندې دي جی آسټرالیا کرکټ بورډ الو کړي چې تاسو دغه آی پی ایل کولای شئ مرادي د پاکستان د سیریز موږ له دومره هم نه تاسو مرادي پاکستان ته موږ نور کھلاډیانو لیږو خو خیر په دې کھلاډیان په دې باندې نظر اچو لکه دا داسې ټیم نه چې لکه بیخي بي یا سی ټیم دی او اهم کھلاډیان پکې نشته ټونه پهله میچ مارچ تاسو ګورئ دا غټ کھلاډي دی د آسټرالیا د کیپټن دی ردی ورپسې ایلیکس کیری وکټ کیپر بیټسمن هم دی او یو آوټسټینډینګ کھلاډي دی او غټ کھلاډي دی غټ نوم دی نیتن ایلس دام خ کھلاډي دی کیمرن گرین چې کم دی دا په آی پی ایل کې کولکاتا نایټ رایډر په 26 کروڑ روپۍ ایشتلې دی نو ماغه نه کیمرن گرین هغه بل هغه ماغه دی او کدا دی خیر تاسو کمنټ کړئ جوش انګلس چې کم دی دا هم د وکټ کیپر بیټسمن دی میتھیو کونیمن دام خ کھلاډي دی مارنس لابوشین ریسنټلی پی ایس ایل کې لوبو کا پاکستان سره عادت شوی دی پاکستان سره مینه هم پیدا شوی دا رایله میریدس بالر دی اولایور پی کې میتھیو رینشا تنویر سانگا پاکستانی دی جی او خ کھلاډي دی لیم سکاٹ میٹ شارٹ بلی سٹانک لیک او ایڈم زمپا هم غټ نوم دی ستغ نوم دی یعنی دا نه چې بس صرف بی کھلاډیان را لګي دا اوس چې کوم ټیم دی نو دی کوم غټ کھلاډیان شته لومړنی ون ډے پر راولپنډي کې په 30 باندې په 30 مئی باندې دویم ون ډے بیا په لاهور کې په 2 جون باندې او دریم ون ډے بیا په 4 جون باندې هغه په لاهور کې دا درو میچونو ون ډے سیریز دی چې هغه لپاره آسټرالیا دا سکواډ اعلان کړی دی خاص سکواډ دی پاکستان ته ټف ټایم ورکول شي دا نه چې پاکستان به وان سایډډ میچ ګټي کچاري آسټرالیا سی ډي سکواډ امرولېږي نو خه کھلاډیان آسټرالیا سره ای پاکستان ته ټف ټایم ورکول شي جی نو دا په دې ویډیو کې د آسټرالیا سکواډ او د حواله سره تاسو سره راځي دا کمنټ لازمي وکړئ